حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام با یو منادی आवाज کوون کې د شا आवाज سے بتیزو فی فجاج مکه د مکی مکرمه په کوسو کې به وته حکم کو چې ګرځا او دا اعلان کوا الا ان صدقه الفطر واجبه على كل مسلم صدقه فطر په هر مسلمان باندې واجب دي هر مسلمان ذکر او انثى سړی وی او کو خزوی حر او عبد آزاد وی کو غلام وی صغیر او کبیر معشوم وی او کو مشر سړی وی مشر وی غټ وی په هر سړی باندې چې کله د اختر د ورځې وړو کې اختر د ورځې د دې صبح صادق نه مخ کې پیدا شو د دبم د صدقه فطر ادا کیږي د دې حدیث په تشریح کې فقها فرمایي چې هر هغه سړی باندې صدقه فطر واجب دی چې هغه سره د 52 تولا چاندي چې کم مالیت جوړيږي په دک ورځ باندې وسره دومره مال موجود وي د باندې د چا قرض ني د چا حق په پاتې ني وغیرہ وغیرہ اس قسم حقوق بدمانه د چانی اوس دا قسم نصاب چې کم ذکر کړي د لپاره کال تیرې دلم شرط نه دي د لپاره مال تجارت کېدل یا غیر تجارت کېدل هم شرط نه دي کو بدک ورځ د سره دومره پیسې را لې بس صدقه فطر ادا کول واجب دي چې هغه 52 توله چاندي مالیت برابر وي او کو د دینه کم وي نو بهتره ده چې ادا کې د روزو پاکوالی وسر راځي کو ادا نه کی په واجب نه دي د کشان زنانه ده کو هغه سره سونوي چاندي وي کو د خاوند د طرف نه وته په مہر کې ملو شوی کو د والدینو طرف نه وته ملو شوی جهیز کې به هر حال چې دې سره سونه د چاندي ده مالیت هم دی نو به دې باندې هم صدقه فطر ورکول واجب دي خو بس دومره فرق دی چې زنانه باندې صرف د خپل ځان صدقه فطر ورکول واجب دي د خپل والدینو په واجب نه دي د خپل خاوند هم په واجب نه دي د خپل بچو په واجب نه دي دا قسم حقوق په خاوند باندې دي خاوند به د خپل طرف نه ادا کوي خاوند به د خپل نابالغه اولاد د طرف نه هم ادا کوي نابالغه اولاد کې کو چرته یو معشوم یو بچی د سوچ هغه ته پلار د طرف نه مال ملو شوی او صاحب نصاب نو داغه د مال نه به ادا کوي کو غریب وي هغه سره سنین نو د خپل مال نه به ادا کوي او د خپل والدین کو فقیران وي غریبانان وي د والدینو په اجازه سره د غیده طرف نه ادا کول شي او کو زنانه اجازه ورکي خپل بیبي اجازه ورکي چې زما طرف نم ته ادا کا نو خاوند چې ادا کی عموم سیدا د صدقه فطر کې ته د بل لپاره هم ادایګي کول شي خو چې داغه اجازه درته وي او چې کم بالغ اولاد دی نو کو په خپل صاحب نصاب وي د ورته وسی وي نو خپل به ادا کوي او کنه د خپل صاحب نصاب نه دی غریب دی نو والد صاحب د طرف نه ادایګي کول شي داغه په اجازه سره